علی بن مدینی رحمه الله، علی بن عبداللہ بن جعفر السعدی المدینی، امام بخاری استاد دے 234 کی وفات تے 161 کے دے پیدا دے اور 264 کے 34 کے دے وفات تے لکا دا صفحہ نمبر دا 41-42 منتاس نماویلی دی شعبی پبارا کے چھ شعبی حق علم دے عالم دے بن عامر البن شعبی الشراحیل او دا دومره لوی عالم دی لکه د په باره کې هډیر لوی مناقب دي خو لغونې خبره د امام شافعي باره کې ویما د نه چا تپوس وکړو چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې غټ بدترین کافران څوک دي د دنیا نو دوی ګوره چې یهودي نه تپوس وکړي که نه څوک ښه دي نو هغه به تا ته وي چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یعنې یهود به دا وي عیسائی نه تپوس که څوک ښه دي هغه وایي اصحاب عیسی حوارین ښه دي چې په عیسی بنګه که د شیعګان نه تپوس کې څوک بدترین دوی وي اصحاب محمد نو دا بدترین کافر دي نو امام شعبي بن شراحیل د ده اصل کې کنیت ابو عامر بن شراحیل شعبي کوفي دی دا جلیل القدر ثقت دی تابعي دی فقي دی لک او د ډېرو صحابه کرامو نه علم اخیستی دی یو لوی جماعت صحابه کرام نه د علم دی په خپله وي ادرکت 500 من الصحابه ما 500 صحابه کرامو یعنی مطلب لیدل لکا او د په باره کې وایي امام مقول وي ما رأیت افقه من ما فقی نه دی لیدلی د قتاده نه او د هغه نه علاوه د دې شعبي نه لک بعضې چې دا 103 کې او بعضې 105 کې لکه وفات شوی دی بهرحال دا په تاریخ کې ډېر لوی عالم دی او د نور مطلب هغه مرتبه بیا تاسو ته ذکر کوم په اول زه دا سبق کوم بیا تاسو ته امام شافعي احوال بیانوم ځکه کله نه کله به د تابعي احوال بیانوم کله به د صحابي بیانوم کله به یو امام بیانوم لکه وسوسه ځکه دا علل دي او چې تاسو ته پته ولګي چې علل څه ته وایي لکه علل دغې ته وایي چې دی د چا نه روایت دلته کوي نو هغه به کوي بل ځای کې چې راغی ټیک ته کرا نه کوي بیا به دا علت پته ته معلوم شي دی روایت نه بیا د تاریخ نوم علت معلومیږي د حدیث او تاسو ته ښیي نو دلته وی قال مسروق علی ابن مدینی ویل چې مسروق ویل دي مسروق چې دی دا د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها یعنی شاګړو او په دې کې چې دی دا چې دی هغې شاګرد دی مشهور دا مسروق مشهور دا حضرمي دی تابعي دی امام دی د وخت او دته به اجدع وي اجدع معنی کان کټه او دا همدانی کوفی و د حضور په زمانه کې مشرف بالاسلام شو لیکن زیارت یې نصیب شوی نه ولک او عمر بن مهدی کربا چې کوم دی عمر بن مهدی کربا چې وته وی کنه هغه د معمولک او د والد صاحب د یمن کې یعنی پاتې شو په بچپن کې اصل کې ته مسروق ځکه په بچپن کې دی چاپټ کړو وړو کې د مور نه چاپټ کړو نو د ځکه مسروق وي او د رنګ چې مشهور شو عمر رضی الله تعالی عنہ د نوم اجداو نو هغه بیا ختم کو په دیوان کې شانتی کارت کې بیا د نوم عبدالرحمن ولیکلک یعنی نادره کې د نوم چې په عبدالرحمن باندې بیا مشهور شو اجدا کانکټی ته ویلکا او سرکاري دیوان کې چې د نوم ولیکو د صحابه کرام نے روایت کې د ابوبکر نوم کوي معاذ بن جبل نه عائشہ نه علی بن مدینی وایي چې ابوبکر چې دی لکه ډېر لوی عالم ولک او دنه روایت کوونکی هم دی مسروق کوئی شاممت اصحاب محمد میں نے سونگ لیا اصحاب محمد کو ما چې دی سونگ میکړه مطلب وی میکړه اصحاب محمد فوجدت علمهم انتهى الى 6 نفر نو ما وموند د دوی د علم چې هغه رسېدلی او 6 کسانو ته د دوی نه وی چې کله میں نے سونگ لیا او تلاش مې وکړ ډول مې ولګاو دوی د علم 6 تن تر نمبر 1 څوک منهم عمر یو عمر دی بل علی دی بل عبدالله بن مسعود بل ابو دردا هغه صحابي دی چې عمر رضی الله په دور کې د جماعتونه جوړ کړیو 9000 جماعتونه په 9000 جماعتونو کې هر جماعت کې استاد امام مؤذن خطیب او درس قرآن لپاره یو کس خو نو درس قرآن لپاره په هر جماعت کې خو اغوله به تنخواګانې د بیت المال نور کولی نو دوسه چلو کله کا په جامع دمشق کې چې دی شیخ القرآن او غټ مفسر چې دی هغه ابو دردا رضی الله تعالی عنہ او د سره 18000 صحابه وو سامعین کرام یعنی دومره لوی درس ودلکا
نو دی وی فوجدت علمهم انتهى الى 6 نفر منهم عمر وعلي وعبد الله ابو درداء وابي بن كعب وزيد بن ثابت ثم شاممت هؤلاء 6 بیا ما بین کړه دغه شپږ کسان یعنی دو سره د دو د علم ټټول کو کته فوجدت علمهم انتهى الى رجلين زه ورسېدم او موند چې د علم رسېده دوه کسان ته دونه یو علي ته یو عبد الله بن مسعود ته بیا د ټول علم راغی علي څخه عبد الله بن مسعود څخه و دا بل نمبر ګوره وان مسروق قال شاممت اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ما دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې د سونګیا کړه او دارنګ وچین وکانو ودو کله اخاذت پشان دی طالب اخاذه ست وی لکا طالب ته وی خا منهم بعد ما غدي يروي رجل چې اغنه سیراب کیږي یو سړی لکه اوس طالب نه یو سړی راغی جواب اوس کې لاړ یعنی علم واغ ومنهم بعد اغنه ما غدي يروي رجلين چې اغنه دو کسان علم واغ دو کسان سیراب کړو ومنهم ما يروي ثلاث بعد اغنه چې اغنه درې کسان علم واغ ومنهم ما يروي الناس چې اغنه خلق وکانه عبد الله ابن مسعود ممن يروي الناس نو عبد الله ابن مسعود په هغه کسانو کې چې اغنه چې دی یعنی علم غسته او چا مما يروي الناس چې اغنه علم روایت کړي سو کنه ډیرو کسانو څه مطلب شي یعنی مطلب د ټولي دنیا ته علم ور کړو نو قال علي ابن مديني وی چې مسروق ما شبهت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الا کلم ما تشبیه نه ورکړی د اصحاب محمد نه الا کل حاجت مگر په شان د یو طالب چې پاک جمع کیږي وبو علی حادثه ته تکفیر راکبو کله یو طالب دا چې یو شاه سوار لچې د سور کې وبور کې ولی حادثه تکفیر راکبین یو طالب داسې چا کې دوه کسانو ابوس کی ولی حادثه تکفی اکثر من ذالک ذدین زیات احسبه شعبہ الشاک هغه ویزه ګمان کوم چې شعبت شاک ته ولیس به شاک فی نفسه چې شک نشتی ولی حادثه تکفی الفیامه الان کې چې دی یو طالب کافی کیږي یو جماعت لره من الناس ونه وکسالت عمر او ما سوال کړي عمر نه عثمان علی نه فلم لقیت عبد الله نو کفانی کله چې عبد الله بن مسعود ما سکرای زه دغه سره ملاقات مې کو بس بیا مال کافی شه ټولونه مطلب دی هغه علم یعنی دی حتی رسیدلی نو الله سبحانه وتعالى دی عمل کول ته